هلکان ټوله ورځ د پردو جینکو سره خبرې کوي، ټوله ورځ. زه کله کله ملګرو ته ویل دا کوم کس چې دی پټو کې ناست دی او وخت یې موبایل لټولی دی دا په چا سره خبرې کوي یاره؟ که زه خپل یو دوست ته کار میلاومه، که زه جومات کې یم، که زه لاره کې یم، که زه دوکان کې یم، که زه کور کې یم، هلو هلکه څنګه یې؟ خیر دی، خبره شوه. که زه خپل ترور ته کال کوم، که چېرته خپل تره ته کال کوم، که ماما ته کال کوم، که خور ته کال کوم، هر چېرته چې بس خبره ورسره وشوه. خو دا پټو کې چې کوم ناست دي دا غوږونو ته یې موبایل لګولي چې دا چا سره خبرې کوي. تیاره خو ټوله دا ده، ټوله مسله خو دا ده. نوجوانانو په نو چې دې غم نه خلاص شي نو بیا موبایلو کې چې دی نه مختلف قسمه ګیمونه راوتي دي، مختلف قسمه ایپونه راوتي دي، په هغه ګیمونو باندې به موږ پیسې ګټو. هغه ظالم سودخوري او جوارخوري شروع ده چې بس هر نوجوان غواړي چې زه د کور کې ناست یم او بستره کې دې پروت یم او پیسې دې راځي. بس دا څه شی چې کوم څیز کې محنت او مشقت نشته دی، یاد ساته، کوم څیز کې محنت او مشقت نشته دی دا کاروبار جایز نه دی. محنت او مشقت پکې شرط دی چې به محنت او مشقت دی. او دې کور کې پروت دی خالي ګوته خوځوي، بس څنګه چې خالي ګوته خوځوي او پیسې را روانې دي. دا جواري، دا حرام، دا بې حیایي. پلار تپوس نه کوي بچیا دا پیسې کوم ځای نه راغلي؟ بچیا دا موبایل کوم ځای نه پیدا کړی؟ زه دا راته ووایه ځه بچي سره موبایل نه کوم ځای نه راغی؟ ما خو درنه دی اخیستی. چا درنه موبایل واخیست؟ بچیا ته ولې دې غټه هلکانو سره ګرځې؟ موږ دا تپوس نه کوو. ځان د مشر سره ولې ګرځې؟ دا تپوس موږ د اولاد نه کوو. ځکه عزتمندو اولاد خراب شو، بل طرف ته روان شو. اولاد له دین وښیئ، اولاد له قرآن وښیئ، حیا به پکې پیدا کړي، ستا به حیا کوي، ستا به عزت کوي.